ایمان راوړل دا شرط دی. لکه ماعز اسلمي رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دربار ته راغلو، دا الله رسول وی ما زنا کړی دا. الله اکبر. صحابیو نبی علیه السلام ته مخبل طرف ته واړو، دی بل طرف ته تر محسن سره او محسن خزا، یعنی واده کړي سره او واده کړي خزا کړي چې د دوانه زنا وکي، دا دوانه چې دینو رجم کې په دې باندې په زنا باندې گواهان سو پکار دي. دې د اثبات تفارا سلور الرحیم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فحرم ذلك على المؤمنين. سورة النور 3 نمبر آیات تے 3 نمبر آیات د سورة النور. تاسو ته معلومه ده چې سورة النور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای علموا رجالکم سورة المائده وعلموا نساءکم سورة النور. تاسو خپل سړو ته سوره مائده زده کې او خزو ته چې دی سورة النور دا زده کې. نو دې کې ډېر اهم مسائل چې دی الله جل شانه بیان کړی دي. ټول نړمبه مسلې بکې د زنا بیان کړی دا. الله جل شانه فرمای چې زناکار سړی او زناکار خزا کو چرته دا غیر شادي شوده وي دا سل دوری چې دین دا اوخه، او کو چرته شادي شوده وي نو بیا دل چې دین رجم کې د دوامو دا به رجم کې. حضرت حذیفه رضی اللہ عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلاۃ والسلام او فرمائل یا معشر الناس اے د خلق جماعتا اتقوا الزنا، تاسو ځان د زنا نه چې دینو دا بچ کې، تاسو ځان د زنا نه چې دینو بچ کې، فریضو کې د زنا نه، ځکه چې په زنا کې شپږ خرابې راځي، شپږ نقصانات راځي. یو دار چې د زناکار سړی الله جل شانه د هغه د مخ د رونق چې دینو دا ختموي، د مخ هغه اثر ختميږي. دویم دار چې الله جل شانه د رزق کموي، محتاجی پیراودي، فقر پیراودي. او دریم دار چې الله ولد ژوند برکت چې دینو دا ختم کی، ژوند لن تنگ شي. او آخرت داره چې الله جل شانه بددن ناراض شي، غصه بشي، حساب کتاب به ورسره سخت کیږي، او جهنم ته چې دین د ټیکټ په وکي شي. نو د دنیا هم خرابي او د آخرت چې دینو د آخرت هم تباہی ده. نو دوانه جانه چې دینو د تباہ کیږي دا چا د زناکار سره. د زناکار د لپاره شرط چې دی چې موږ وایو دا به رجم کیږي یا به کوړې ورکولی کیږي. نو د رجم د لپاره یو شرط دا دی چې دا به مسلمان وي. کافر د چې دینو کافر نشي رجم کولی، يهودي نشي رجم کولی. دغه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من اشرک فلیس بمحسن، څوک چې مشرک دی نو دا محسن نشي کېدی، او رجم کولو حکم دا په محسن باندې وي. امام شافعی رحم الله فرمایي کو مشرک هم وي هغه هم رجم کیږي، ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام يهودان خذتا او يهودي سړی ته چې دی نو د رجم سزا ورولې و. او دا مخکې تیر شوی هم دی تقریبا 15 سپاره کې یا شپږمه کې چې دی خلکو پلان جوړ کړو. اول خپل تورات کې مسله وکتله او بیا هغه کې د رجم حکم
نو بیا دې دوانو داسې کړل خاندان والے چې د پیغمبر ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشو او کو چره د په دین کې دا نرمي وا او بس ایمان به پیروړو او کو نه د په دین کې هم د دې سزا رجم وا نو بیا چې دین او بیا به انکار وکړي چې د تورات کې خدا حکم نه دی راغلی نو دوی دراتونه مخ کې الله جل شانه خپل پیغمبر ته وحی راولېږله سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وإن تعرض فلن يضروك شيئا نکله چې دوی راشي رجم د سنگسارې د محسن د حکم د فاره نو چې کله راغله نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کو ناغي ورته وي چې تاسو په تورات کې د دې حکم چې دې سنگسارول دي او زمونږ په شریعت کې د دې حکم چې دې نو هغه سنگسارول دي امام شافعی رحم الله دې استدلال کوي چې وګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم چې دې يهودانه خدایتا او يهودي سړی دې چې سنگسارول حکم کړی دي نو موږ ورته چې هغه د هغه په شریعت کې يهودي سړی يهودي خلق کو سنگسار شوی دي هغه داغي په شریعت کې دغه حکم وو باقي حدیث کې راځي چې کم سړی مشرک شو د محسن نه لري رجم چې دینو نشي ورکولې نو د رجم کېدو د فارا اسلام چې دینو دا شرط دی ایمان راوړل دا شرط دی لکه ماعد اسلمی رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دربار تراغلو اذا الله رسول وی ما زنا کړی دا الله اکبر صحابیو نبی علیہ السلام ته مقبل طرف ته واړو دی بل طرف ته تراته شو دا الله رسول ما زنا کړی دا به ته مخ واړو چې سلور بیره دا اقرار وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړو چې ورشه دا چې دین رجم کې دا ਸੰسار کې اځه څنګه ਸੰسارولو دې ته بوتلو په ګټو یشتنو نه منډه کړه خو خلکو بیا هم پرې نه خدو ਸੰسار کړو بیا د ماعد اسلامي رضی الله عنه د تر زوی راغلو او ویلي چې د سپي په مرګ چې دین الله مړو نبی علیہ السلام فرمایل دا څه الفاظ مو آیا هغه ته الله ډیر لوی مرتبه ورکړه او کچره د په ځای بل مسلمان وي او دا څه حکم بلا غشي وي چې دا په کانو ولې وجنی با هغه بس تیرې دلګری چې ایمان نمرس شوی وو هغه بیا په خپل ایمان باندې چیرې کلک ودرېدو او دا زمونږ او تاسو د بارا الله بتوي یو نمونه وګرځولا نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې حکم باندې سلور بیره چې دینو دا عمل چې دینو دا کړی دویم دا چې کله محسن وي یو شرط ورلدار چې دا به مسلمان وي دویم دا چې دی به عاقل وي لیونی چې دینو نشو رجم کولی دریم دا چې دی بالغ وي ماشوم ته رجم نشته دی او سلورم دا دی چې د نکاح صحیحه کړی وي واده کړی وي شرعي نکاح کړی وي نو چې دا شرایط بکی وي او دی بیا زنا وږي الله جل شانه فرمایي چې دا دوانه رجم کې او دا رجم هغه الفاظ دلته قران کې نشتا حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي کو چرتا الفاظ سیوا کېدل شوي نو ما به دا الفاظ سیوا کړی په قران کې د خپل طرفه چې ځان المحسن والمحسنه الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما دا سي الفاظ راغلي حدیث مبارک وي چې کله محسن سره او محسن خزا یعنی واده کړي سره او واده کړي خزا کړي چې د دوانه زنا وکي دا دوانه چې دینو رجم کې په دې باندې په زنا باندې گواهان سو پکار دي دې د اثبات تفاره سلور گواهان چې دینو دا فکر وي چې سلور کسان راشي او دا گواهی وکړي چې آو دې دوه کسانو د خدای او زړی چې دینو زنا کړی دا یا هغه په خپل ځان باندې اقرار وکړي چې آو مونږ زنا کړی دا دی باندې برجم چې دینو دا به ثابتېږي دویمه دا خو زنا شو کو یو سره لواتت وتی نو د سزا صدا نو امام شافعی رحم الله فرمایي چې څوک دا عمل وکي نو د حکم هم د زناکار پرانګي دي دم چې دین او دم رجم کې دم رجم کول شي یا او فاعل او مفعول دوه رجم کا په اختیار سره کړی وي
یا امام ابو حنیفه رحم الله نور ائمه فرمایي چې نه رجم کولو سزا یې نه ده، زنا برنګ حکم نه دی، د حکم داري چې دا غر ته وخېږي او د غر نه پړ مخې راورغړوي، دا سزا ده دی. او یې بره چت اخیری چت ته وخېږي او د هغه ځینې راشغار کې چې نور دا ټول مسلمانان د داسې خلکو نه عبرت والی. او یا یو غټ دیوال چې دی بد دیوال شاته کېنوي او د دیوال په ورغزار کې چې کوم او یې ټول عمر د پاره قید کې داسې خلک چې داسې خلک په معاشره کې ژوند دیر نه کې الله دا حکم مونږ نازلوي چې چرته معاشره کې بګاړ پیدا نشي، معاشره کې فساد پیدا نشي، نو داسې حکم دی. یا دریم نمبر باندې څوک د زناور سره زنا وکړي، د زناور سره دا کار وکړي، نو امام رازی رحم الله فرمایي چې دم دغه شان سزا ده، یا د غر نه راووره یا د برچت نه راووره یا به دیوال چې دین ورغزار کې په دې طریقې مردار کې چې معاشره کې داسې فسادات د خواره نشي، نو دې خلکو داسې سزا وي. او کو چردا حکومت وقت دا په اسلامي طریقه چلیدلې او د شریعت پابند وي، نن سبا په داسې معاشرو کې داسې کارونه چې دینو دا بنه کېدل. نن مې وخت یو خبر راغلی دی حال دا چې یا به حقیقت یو کو بنوي او زمونږ د دې کلی سزانانو هم دا چلونه چې دینو دا کړی دي کنه. نو دا خو د مور پلار لفکار دی چې دغه بچی پانسی کی، دا خو د دوی لپاره د شرم خبره ده. او داسې کسان هم به دې کلي کې شته چې داسې لوبې کوي. نو قرآن د دې آیاتونو صریح مخالف روان دي. تاسو دا رواتب د آیاتونو مو نه دي اورېدلې. ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال أو سړو تراده شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. نه الله وی څه سزا ورکړه، الله د مقدس مکه نه داسې خلک اوچت کړل چې اسمان ته وخېژول، دا غوښتل نه پړ مخې راوویستل. نو دا خلک داسې چوپ ځای ته خېژول پکاري چې دا غوښتل نه پړ مخې راووله. اسنه چې داسې قوم دراسه الله مونږ ته عذاب رانه کړي، الله مونږ چېرته معذب نه کړي، د داسې پلیته قوم دلاسه. نو حکومت وقت لفکار وي داسې خلکو له سزاګانې ورکړي، داسې خلک مردار کړي. خو چون کې اسلامي قانون شته نه، اسلامي قوانین شته دی نه، او چې کوم قوانین دي نه خو د سراړو دلته قوانین نه دي، دلته خو دروغ رښتیا کوي خلک، دروغ بر باندې وي او په دروغ بر باندې قسمونه وخوري، هغه خپل دروغ بر رښتیا کوي. او چې څوک دلته کې رښتیا وي هغه خپل رښتیا هغه نه مني، خپل رښتیا نه چلیږي او د خلکو دروغ په تعزیلونو کې چلیږي. دا سه حکومت ته زمونږ بهرحال دا درې قسمه، یو زنا شو، یو لواطت شو، یا څوک د زناورو سره بدکاري وکړي، نو د دې سزا چې ده نو دا مرګ دی، دا د مرګ د ځمکې نه پناه کول چې دي نو دا فکار دی. فرمایي الزانی لا ینکحو الا زانیتن، زناکار سړی د نکاح لایق نه دی چې دی د نکاح کی د پاک دامن زنانه سره دی، چې نکاح کوي الا زانیه دی لایق د زانیه دی، او مشرکتن یا دی لایق د مشرک زنانه دی. چې زناکار سړی د پاک دامن ښځې سره نکاحونه کوي دا تاسو ته وایي، د نکاح کوي د زانیه سره دی کوي یا د مشرک سره کوي. دغه رنګ فرمایي والزانیه لا ینکحها، زانیه ښځه چې ده دا بر پاک دامن سړي لایق نه ده چې دا پاک دامن سړي سره نکاح وکړي الا زان او مشرک، دا چې نکاح کوي دا یا د مشرک سره کوي یا د زناکار سره کوي، دا د هغوی لایق. وحرم ذلك على المؤمنین، او دا کارونه دا بدکاره ښځه یا د بدکار سړی چې د پاکې دامنې ښځې سره نکاح وکړي نو دا حرامه ده. دا حکم په ابتدا د اسلام کې و. او که بیا داسې زناکاره سړی بیا توبه وباسي او داسې دا مردار بیل چې کوي کوچرې دا توبه وباسي نو توبه یې قبلیږي، بیا د پاک دامنو زنانو سره د نکاح کولی شي.
الله دې په خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې زمونږ د معاشره د داسې فسادونو نه، د داسې ګندو نه، د داسې ګندګیرونه چې دي نو دا صفا کړي. الله دې په خبرو موږ د عمل کولو توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین.